څه شو هغه د انسانیت د حقوقو د بچ کولو والا ادارې بشر دوست خلک څه شو؟ موږ خو به دا اورېدل چې امریکا کې او بار ملکونو کې خلک د سپیم قدر کوي، د پیشوم قدر کوي، د زناورم قدر کوي، ولې مسلمان سره او انسان سره دا رویه خپلول پکار دي؟ ای خلکو تاسو خو ویل چې موږ بشر دوست خلک یو، موږ د انسانیت د حقوقو خیال ساتو، ولې ډاکټر عافیه انسان نه دی؟ دا یوه زنانه نه ده؟ دا حقوق نه لري؟ بله ورځ خور ورغلی د ملاقات ته، او د ملاقات په وخت کې خپلې خور نه تپوس کوي زما مور څنګه ده، حالانکې مور یې وفات ده، خو دې ته پته نه لګي مور مې مړه ده. دغه غیرتي مسلمانه خور یې د خپلو بچو نه جدا کړې ده، خپلې خور ته وایي زما بچي چېرته دي، زما بچي څنګه دي، سترګې د اوښکو نه ډکې دي. ای د امت مسلمه لیډرانو، ای هغه کسانو چې ستاسو اواز کې قوت دی، ستاسو پیغام کومو سیاسي لیډرانو چې د هغې د وکالت او د هغې د سفارش د رهایې کوشش کړی دی، که هغه مشتاق احمد صاحب دی، که سینیټر طلحه محمود صاحب دی، که بل مذهبي پارټۍ والا دی او که سیکولر پارټۍ والا دی، موږ ورته سلوټ کوو، موږ ورته سلام کوو او موږ هغوی سره کلک ولاړ یو. دغه مسلمانه دغه غیرتي خور د هغې د رهایې باره کې چې څه قسمه قرباني موږ ورته تیار یو. تاسو به تیار یې دې ته که نه؟ قسم په الله چې کله یې ګورې که نه کم واقعات او حکایات د صحابه راغلي، کمې سختې او تکلیفونه برداشت کړي دي، نو حیران بشي چې دا اسلام دومره په قربانو، دومره په تکالیفو، دومره مشقتونو موږ ته راغلی. نن د افسوس خبر دا ده چې نن په نوم مسلمانان نور د اسلام نه خبر نه یو، اسلام قدر را سره نشته، د اسلام تعلیماتو باندې عمل کول په دې راته ځان بدي ښکاري. خو الحمدلله دې دور کې هم داسې کسان شته، داسې زنانه شته، د هغه کړی یو ول اوس هم شته. ته به وایې څوک یادی؟ زه وایم د امریکې په جیل کې ډاکټر عافیه یادوم. ډاکټر عافیه د هغه مسلمانه غیرتي تکړه بیبي ده چې 20 کاله د امریکې په جیل کې تیر کړل، نن هم د خپل سر نه لوپټه او سکاپ قدر نه دی کوز کړی. 20 کاله پورې د امریکې جیل کې تیر کړي دي، اوس هم هلته موجود ده. ځکه د ګونتنامو یا د کیوبا یا د ابو غریب د جیل واقعې درته بیان کم چې میډیا راغستې دي. دې دور کې چې د اسلام د وجې مسلمانانو ته کم تکلیفونه او مشقتونه رسېدلي دي، دا بالکل د صحابه کرامو په هغه نقش قدم باندې روان خلک دی. دغه بیبي ډاکټر عافیه صدیق اوسه پورې خو خلکو وی دا وفات ته، خو اوس یې د خپلې خور سره ملاقات شوی، د امریکې په جیل کې ده. د دې ډاکټر عافیه صدیقي زوی دی، د هغې نوم دی سلمان، او دا د یو مذهبي پارټۍ لیډر وایي چې ما د ډاکټر عافیه د زوی سلمان سره خبرې کولې، او ما د هغه نه تپوس وکړه چې ستاسو ګرفتاري څنګه وه. واورئ پښتنو، د اوسني دور خبره کوم. شل کاله او 10 کاله 50 کاله مخکې خبره نه کوم، اوسنۍ خبره کوم چې دا اوس هم ژوندی ده، او اوس هم زموږ پښتنو خویندو ته د امریکې د جیل نه پیغام ورکوي. ای مسلمانانو خویندو واورئ، د جیل مظالم، د جیل سختی او تکلیفونو سره سره که انګریزانو ما سره څه قسمه ظلمونه کړي دي، خو لیکن بیا هم د اسلام هغه عظیمه پرده، هغه سکاپ، هغه لوپټه او صادر ما نه دی غورځولی. الحمدلله د مسلمانانو د خویندو، د مسلمانانو د زنانو ترجماني د امریکې په جیل کې نن هم عافیه صدیقي، ډاکټر عافیه صدیقي حفظه الله هغه کوي.
زمارونو دغه سیاسي لیډر وای ما د ډاکټر عافیه صدیقي د عافیه د زوی سلمان نه تپوس وکړ تاسو یې څنګه گرفتار کړي وای نو سلمان وای موږ په افغانستان کې په باګرام کې انګریزانو گیر کړو دا د پاکستان شهري ده اے حاکمانو د پاکستان اے د امت مسلمه مسلمانانو دا موتا ته په مخ سپېړه ده ګورې چرته لاړه صلاح الدین ایوبي به بل کم یو راځي چې د یوې مسلمانې خور تپوس به کوي بیا به ملا عمر را جمدی کیږي بیا به خالد ابن ولید راځي بیا به بیت المقدس باندې څوک جنډه د اسلام کلکوي نن فلسطین کې وګوره مسلمانانو باندې څومره تکلیف تیریږي بیت المقدس قبل اول کې نن څوک په مسجد اقصی کې جمع منځ د الله عبادت ته مسلمانان نه پرېښودی کېږي دا تا ته په مخ سپېړه ده که دغه ډاکټر عافیه د قیامت په ورځ د حضرت فاطمې او د حضرت عایشې او د حضرت خدیجې رضی الله عنهم د هغې مخې ته راشي او د قیامت په ورځ د حاکمانو باندې د الله نبي ته شکایت وکړي چې زه یو زنانه ساتم او ما باندې دومره ظلمونه کېدل د اسلام دپاره 20 کاله د امریکې د انګریزانو جیل کې ما تیر کړي دي زما د اواز زما د وکالت زما د تپوس هم څوک نه اے د سوشل میډیا ورکرانو د الکترونیک میډیا کسانو بذات خود بحیثیت مسلمانانو کلمې ویونکو نن په خپل موبایل باندې په خپل میډیا باندې په خپل مال باندې د ډاکټر عافیه وکالت وکړي او دغه رنګ عالمي عدالتونو ته د هغې درخواست وکړي کومو سیاسي لیډرانو چې د هغې د وکالت او د هغې د سفارش د رهایې کوشش کړی دی که هغه مشتاق احمد صاحب دی که سینیټر طلحه محمود صاحب دی که بل مذهبي پارټۍ والا دی او که سیکولر پارټۍ والا دی موږ ورته سلوټ کوو موږ ورته سلام کوو او موږ هغې سره کلک ولاړ یو دغه مسلمانه دغه غیرتي خور د هغې د رهایې باره کې چې څه قسمه قرباني موږ ورته تیار یو تاسو به تیار یې دې ته که نه زمارونو سلمان وایي د ډاکټر عافیه بچی وایي وی چې کله په باګرام کې مونږ گیر کړو وی یو زه ومه یو زما دغه مور و ډاکټر عافیه وه او زما یو ورکوټی رور بل و چې هغه د مور په غېږ کې و هغه د پیو ماشوم و چې کله مونږ گیر کړو یو انګریز فوجي راغی یو ظالم راغی د شا د طرف نه زما په مور باندې گزار وکړو ګوره دا د پټي جګړه نه درونو دا د عهدې جګړه نه درونو دا د مال او د بل څه جګړه نه دا د اسلام جګړه ده چې گزار یې وکوي زما د مور د غېږ نه هغه د پیو ماشوم زما هغه ورکوټی رور هغه ځمکې ته پرېوته او زما دا مور ورښکته شوه او هغه ماشوم رور یې زما را اوچته و وی د شان نه هغه لیوه هغه زناور هغه بدبخت انګریز پې ور ودانګل ور ټوپې کړه او زما مور باندې د پاسه ودرېده او د شان یې په لتو په دغه وواله چې زما مور بېهوشه شوه دغه وخت کې وی زما په سترګو تیاره راله سلمان دا د 19 کالو دی اوس چې دی سیاسي لیډر ته خبره کوي دغه وخت کې او زما بیا خپله مور نه ده لیدلې او میا د هغې نه پس هغه د پیو ماشوم ورکوټی رور چې د مور په غېږ کې و هغه مې نه دی لیدلی 20 کاله وشو مسلمانانو ډاکټر عافیه اوس هم د امریکې په جیل کې امریکه کې ده بله ورځ خور ورغلی د ملاقات ته او د ملاقات په وخت کې خپلې خور نه تپوس کوي زما مور څنګه ده حالانکې مور یې وفات ده خو دې ته پته نه لګي مور مې مړه ده دغه غیرتي مسلمانه خور یې د خپلو بچو نه جدا کړې ده خپلې خور ته وایي زما بچي چېرته دي زما بچي څنګه دي سترګې د اوښکو نه ډکې دي ای د امت مسلمه لیډرانو هغه کسانو چې ستاسو اواز کې قوت دی
ستاسو پیغام رسی څه شو هغه د انسانیت د حقوقو د بچ کولو والا ادارې بشر دوست خلک څه شو؟ من خو به دا اورېدل چې امریکا کې او بار ملکونو کې خلک د سپیم قدر کوي، د پیشوم قدر کوي، د زناورم قدر کوي، ولې مسلمان سره انسان سره دا رویه خپلول پکار دی؟ د دې نه معلومه شو چې قرآن کې الله سوی دا حقیقت وایي یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. یهود او نصارا ای مؤمنانو ستاسو دپاره دوستان نشي جوړېدی، دوی سره دوستانه مه کوئ. ستاسو مسلمانانو خویندو باندې، ستاسو وړو نابالغو ماشومانو باندې، ستاسو په سپینګیرو بوډاګانو باندې دومره مظالم، دومره دهشت او وحشت دا ظالمان کوي. نو دا پیغام ورکوم، زما خو دغه وس دی، دا وینا ده، د دې نه اخوا زما وس نشته. که د دې نه اخوا زما وس وي، قسم دی د خپل سر په بیه باندې به دغه پښتنه، دغه مسلمانه، دغه غیرتي خور را خلاصه کم. که زما سر په بدله کې اخلي او دا را پرېږدي، بلکل زه تیار یم. زما وروڼو دا غیرت دی، دا مسلمانان لیډران وکړي. ولې شل کاله یو مسلمانه خور بل جرم نه لري، خو د اسلام جرم یې دی. بیا د امریکې غوندې په سخت جیل کې د انګریزانو چې هغوی سره څه څه کړي، غاښونه یې ولمات کړي دي، څومره ظلمونه زناګانې ما اورېدلي دي چې په سپو باندې دوی د مسلمانانو جیلانو سره زینا کوي. او داړي پې هغه علما، هغه د قرآن حافظان، هغه غیرتي مسلمانان چې صرف د اسلام دپاره جنګېدل او یهودیت او نصرانیت د اغیارو مقابله یې کوله، هغوی په داسې داسې جیلونو کې پراته دي. یو نه یادوم، دوه نه یادوم، دا څه خو ښکاره دي او څه پټ دي، چاته پته نه لګي. ډېرې میندې نن هم جړا کوي، ډېر یتیمانان بچي، ډېر وړو ګولالو ماشومانو خپل پلار نه دی لیدلی، چا خپل مشر رور نه دی لیدلی. بعضو ښځو خپل خاوند بیا په سترګو ونه لیده، هغه چرته لاړل. د قیامت په ورځ به الله تپوس کوي د امت مسلمه، د لیډرانو نه، د مشرانو نه. ای مسلمانانو، د خپل وس او د طاقت چې څومره ستا وس وي، د خپل وس مناسبت د دې خبرې آواز اوچت کا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي المؤمنون کجسد واحد، تمام مؤمنان د یو بدن په شانتي دي. اذا اشتكى عينه اشتكى كله، اذا اشتكى رأسه اشتكى كله. که د یو بدن سترګې ته تکلیف وي، نو ټول بدن ته تکلیف وي، او دغه رنګې که سر ته تکلیف وي، تمام بدن ته تکلیف وي. نو دا زمونږ یو مسلمانه خور ده، یو غیرتي خور ده، یو تکړه خور ده. نور هم څه وس نشته، خو دا اپیل کو، درخواست کو، که د چا آواز کې زور وي او چا طاقت وي، عالمی عدالتونو کې دا کیس لړاو کوي او د ډاکټر عافیه وکیلان جوړ شي چې د قیامت په ورځ دا شکایت شکار نشي. او که چا دا آواز اوچت نه که او څوک خاموش پاتې شو، دغه شل کاله مظلومه خور مسلمانه خور چې اوسه پورې لوپټه د سر نه ده لرې کړې، هر قسمه تکلیف ته، سزا ته او هر قسمه والو عذاب ته خپل ځان ټینګ کړی دی، خو اسلام له نه ده اوړېدلې، ښه کلکه ولاړه ده. بیا به د دغې خور شکایت ته د قیامت په ورځ بیا ځان ټینګ نه کوي. مسلمانانو خپلو کورونو کې دې دپاره ختم وکړئ، مدرسو کې ختمونه وکړئ، او خپلو اعمالو کې دعاګانو کې دې له پوره حصه ورکړئ، او دا پیغام اوچت کړئ د سوشل میډیا په ذریعه، د موبایل په ذریعه، د نیټ په ذریعه، او پیغام ورکړئ هغه ادارو ته، ای خلکو تاسو خو ویل چې موږ بشر دوست خلک یو، موږ د انسانیت د حقوقو خیال ساتو، ولې ډاکټر عافیه انسان نه دی؟ دا یوه زنانه نه ده؟ دا حقوق نه لري؟ کفار خو اسم دشمنان دي، سزا ورکوي، خو مسلمانانو تاسو نه به تپوس کیږي. نو زما وروڼو دعاګانې به کوئ که نه به کوئ، او دا پیغام به اوچتوئ که نه به اوچتوئ. د دې خور په حق لکه هر څه قسمه قرباني راځي، موږ به ورته انشاءالله تیار یو، او دې حاکمانو ته هم درخواست کوو د الله دپاره د دغې خور وکالت وکړئ، بین الاقوامي عدالتونو ته، عالمي عدالتونو کې د دې کیس لړاو کوئ، دې خور پسې لاړ شئ امریکې ته، هلته بار دنیا کې هر ځای کې چې دا پیغام څوک اوري، د دغې خور وکالت وکړئ او د آواز بلند کړئ چې دغه مسلمانه، دغه پښتنه، دغه غیرتي خور خپل ملک ته او خپل خاندان ته صحیح په عافیت باندې را ورسي،
او الله پاک په خیر او خوشحالو باندې راولي. د زړه نه دعا وکړئ الله زموږ خو د زړه آه او فریاد دقه دی خدایه تا سره طاقت شته په خپل قدرتی طاقت باندې دا رارها کې خپل ملک ته راولي او خپل خاندان ته راولي. څومره کسان بندیان دي جیلونو کې دي قیدونو بند کې دي خدایه لار ورته کولاو کې چې په خیر او عافیت راشي. الله زمونږ ایمانی جذبه نصیب کړي او غمونو پریشانو امتحانات او ابتلا و ازمایش نه محفوظ وساتي.